ها بسم الله الرحمن الرحیم. ټاپک د تداوخ کاری کنه چې دی کې مونږه سوایو مو بس نخې مخراخ کلیو دا بسنګ وای آسان دي تاسو سره په توجه سره او توقع شي کنه یو پیر ریډ کو یو پیر ایکسپلین کوم ان شاء الله آسان به ته. ها ګوره زمون ټاپک دی ګلوبل وارمنګ. ګلوبل وارمنګ اول د ګلوبل وارمنګ نمخ کې چې مونږ گرین هاوس افیکټ او پیژنو چې گرین هاوس افیکټ څه ته وي. ګوره د گرین هاوس افیکټ آسان مثال سه نو ته پکل وای او تاسو د سوای پیکل ته فضل الله وته پیکل وای. دا پیکل سه دا اصل کې گرین هاوس افیکټ په بنا مینا باندې کار کی پای کې مونږ ته خو وکړو کنه بوز غلی هغه دا پکل مطلب د پاسه به د پلاستیک ولې دا کی د دې لپاره چې پای باندې کله انور لګي کنه نو هغه انور رڼا چاغي ته دن ورشي نو ته واپس بیا نه راوځي زیات د انور رڼا ای کې دن هغه شواګانی دن نه پاتې شي نو کو دا پکل دن تاسو ایت الله سو دن کاسي د بهر نه غسي ګرمي ٹھیک شو. نو دا اصل کې یو گرین هاوس افیکټ دی اوم دغه شان د دنیا په سطح چې کوم دا افیکټ کیږي دي ته گرین هاوس افیکټ وایي. خو پای کې مونږ سې استعمال یا پلاستیک په پاسه چو یا که تاسو دا غټ نسټیولې د ای کې داسې کمره ونته جوړ کړی د شیشو او ای کې ګملې خي یا قیمتي بوټي خي ځکه هغه د یخ موسم نه بچ کول لپاره هغه د گرین هاوس یې وته جوړ کړی ٹھیک شو. د پلاستیک په ذریعہ د ګلاس د شیشې په ذریعہ نو هم دغه شان دلته هم دغه کانسپټ دی. زمکه نه زمکه زموږ د زمکه چې کوم ده د دینه غیر چاپیره د هوا داسې یو بلانکټ دی یو کمبل لای ته موږ سوای اټماسفیر د زمکه نه غیر چاپیره د هوا یو کمبل ده کنه دې ته موږ بلانکټ اف ایر یعنی اټماسفیر وته وای. نو چې کله د انور رڼا سن لایټ نارملی په دې باندې پال کیږي نو په دې اټماسفیر کې الله پاک یو لیر جوړ کړی دی ته وی اوزون لیر سی ورته اوزون لیر. نه په دې نور کې چې کم خطرناک شواګانی چې هغه زمونږ لپاره نقصان ده دي نه عادل ته شي جذب شي که تاسو دا ګور دلته یو ایروما تر دې پر راوستل دې بعد مخ کې نه دی نو هغه الټرا وایلټ یا هغه خطرناک شواګانی دلته د اټماسفیر د لیر یو لیر دی اوزون لیر هغه جذب کوي نو موږ ته راونه رسی نو یو د دې د وجه ګور دلته سبا شي چې عادل ته جذب شي دلته بلګ لګ ټمپریچر سیوا شي کنه ٹھیک شو. دویم بل چې کم ریز دي شواګانی ګور هغه زمکه د رسیدلی سن لایټ نظمکه د چې کم رسیدلی عادل ته پال شوی دی او د زمکه څخه کړي جذب کړي دي ٹھیک شو. یو دا شو. بل پاسیبিলিټی دا چې کم هغه ریز راشي هغه د زمکه سره ټکراو شي او په بره باندې لړ شي واپس لړ شي او که تاسو ګور د اټماسفیر نه ستلی وتی دي نه ٹھیک شو. نو نارمل دا کنډیشن نارمل کنډیشن دا لکه دا اټماسفیر دلته زموږ دا ایر چې دا لږ ګرموالی پکې دا د دې د وجې چې دلته دا هوا کې دا ګیسز دي او دا د وجې څه ناڅه لایټ انرژي هغه په دې اټماسفیر کې جذب شي دا ټمپریچر سي برقرار خو چې کله په دې هوا کې گرین هاوس ګیسز موجود دي یعنی هغه د څه کار کوي د پلاستیک یا د شیشې کار کوي چې څنګه په نرسري کې یا هغه پکل کې نو دا گرین هاوس ګیسز څه کوي سلایټ دا ابزورب کوي ٹھیک شو. څه چې کم دې زمکې ته ورسي او سلایټ چې کله د زمکې نه واپس ځي ریفلیکټ کیږي نو هغه د اټماسفیر نه نه وتی شي ځکه هغه بیا د سره کولیجن کړي دا انرژي کم شوي نو هغه د اټماسفیر نه وتی نشي نو هغه د سره واپس کولیجن کیو په د اټماسفیر کې پاتې شي ٹھیک شو. چې اټماسفیر کې پاتې شي د دې اټماسفیر یا د ایر یا د زمکې ټمپریچر سیوا شي د دې زمکې ټوټل ټمپریچر چې کم دی سیوا شي د تم بیا وایو دی افیکټ توای ګلوبل دی افیکټ توای گرین هاوس افیکټ او د پینامینا توای ګلوبل وارمنګ ګلوبل وارمنګ مطلب دا چې کله گرین هاوس افیکټ کیږي دای په ریزلټ کې به ګلوبل وارمنګ کیږي یعنی د دې زمکې ټمپریچر به سیوا کیږي تر دې پورې پوه شوې. اوس ګوره دا گرین هاوس ګیسز د څه د وجې په دلته کې دا د سن لایټ هغه ریز هغه انرژي جذب شي هغه گرین هاوس ګیسز د وجې د دې گرین هاوس ګیسز د وجې دلته د سن لایټ د نور رڼا په اټماسفیر کې پاتې شي دا شواګانې د هغه انرژي په اټماسفیر کې پاتې شي او دا گرین هاوس افیکټ وشي ٹھیک شو. هغه ګیسز گرین هاوس ګیسز مینلی مونږ درې پکې لیکلي دي نه علاوه نورم دي. نمبر پس دی کاربن ډای اکساید CO2 میثین CH4 واټر ویپرز H2O د دې د وجې دا گرین هاوس افیکټ کیږي وغیرہ وغیرہ ټیک شو. او په دې درې وانو کې بیا دا کاربن ډای اکساید میجر کنټریبیوټر ټو گرین هاوس افیکټ یعنی دا گرین هاوس افیکټ په دې کې غټ رول غټ کردار څوک ادا کوي کاربن ډای اکساید ٹھیک شو. ابل زمونږ ویلي مو د کاربن سایکل کې کاربن ډای اکساید په اټماسفیر کې څومره پرسنټ 0.04% تاسو یاد شي ٹھیک شو. هغه نارمل دی خو چې کله دا سیوا شي نو بیا گرین هاوس افیکټ کاز کوي
تدې د پورې پوه شوې نو اوس ګوره د ګلوبل وارمنګ ډیفینیشن تا وګوره اوس به پوهېږې چې د انکریز ان ایوریج ټمپریچر اف د ارث چې کله د ځمکې ایوریج ټمپریچر څه شي سیوا شي نو دې ته موږ وایو ګلوبل وارمنګ او دا څومره سیوا شوی دی 1 ډیګري سنټیګریډ انکریز شوی دی ان لاست 100 ایئرز تیر چې کوم 100 کاله تیر شوي دي په دې 100 کاله کې د ځمکې ایوریج ټمپریچر څومره سیوا شوی دی 1 ډیګري سنټیګریډ او کنټینیوسلی مسلسل دا ورو سیوا کیږي یعنی ګلوبل وارمنګ کیږي نو دی ایوریج ټمپریچر کې چې انکریز راشي دي ته وایي ګلوبل وارمنګ او دا د څه ریزن د وجې کېدو د ګرین هاوس افیکټ د وجې د ګرین هاوس ګیسز د وجې چې هغه ګرین هاوس ګیسز د وجې هغه سن لایټ هغه رڼا د اټماسفیر نه بار ونه وتي شي نو په دې وجه د اټماسفیر ټمپریچر څه شي انکریز شي خو د دنیا په سطح د ورلډ د ارث په سطح باندې دا انکریز شي دي ته وایي ګلوبل وارمنګ د دې پورې پوه شوې اوس د دې دا کازز څه دي یعنی دا ګرین هاوس افیکټ ویل کېږي یا ګلوبل وارمنګ د دې وجوهات څه دي لومړنی خو غټ ریزن یې ګرین هاوس افیکټ چې کله ګرین هاوس افیکټ کیږي نو ګلوبل وارمنګ راځي او هغه ګرین هاوس افیکټ بیا د څه د وجې کیږي نمبر فرست پکې د پاپولیشن ګروث یعنی چې کله آبادی کې په تیزی سره اضافه راځي آبادی په تیزی سره سیوا کیږي نو ګوره چې انسانان سیوا کیږي د هغه ضروریات به هم سیوا کیږي کنه دا ګوره چې آبادي سیوا شي د ټول نه غټ اثر به په څه غورځېږي ډیفارسټیشن وی جنگلات کی کټای مطلب چې کم پلانټس دي دای کټای به کېږي د څه لپاره د فرنیچر لپاره د ځمکې لپاره لینډ لپاره چې کور پې جوړ کړي شي ټیک شو کټای به کېږي او چې پلانټس کم شي نو کاربن ډای اکساید به سیوا شي که کم به شي سیوا به شي ځکه پلانټ څه جذب کوي کاربن ډای اکساید او چې پلانټ نه نو په هوا کې به کاربن ډای اکساید پاتې کېږي کنه او کاربن ډای اکساید سره میجر کنټریبیوټر دی د ګرین هاوس افیکټ نو چې کاربن ډای اکساید سیوا شو نو ګرین هاوس افیکټ به سیوا شي ګرین هاوس افیکټ سیوا شي نو ګلوبل وارمنګ به سیوا شي تب دې پورې پوه شوې بل پوینټ یې دی برننګ اپ فاسل فیوز یعنی کول کویلا ګیس یعنی لکه سی ان جی چې کوم دی کمپریسډ نیچرل ګیس یا آیل تیل چې کوم دی پټرول وغیرہ دا ټول دا به زیات استعمالي کنه چې څومره انسانان سیوای آبادی سیوای دغه ضرورت به سیوای نو چې دا سوځي د دې ریزلټ کې بس جوړي چې کله هم یو سیس سوځي برننګ کیږي دای په ریزلټ کې کاربن ډای اکساید جوړيږي واټر ویپر جوړيږي مختلف ګیسز جوړي کنه نو بیا پکې واپس کاربن ډای اکساید راي او هغه یو میجر یو غټ کاز دی د گرین هاوس افیکټ نو ګلوبل وارمنګ بس شي سیوا بشي دای د وجه به ګلوبل وارمنګ کاز شي پوه شئ په دې باندې اوس آسان شو ته کنه چا څه کوېسچن شته بیا درته ایکسپلین کوم تاسو تاسو یو کې چې په کوم ځای باندې نه پوه شئ